نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ما عزتمندو مسلمانانو رونو الله په دې کور کې یو دو خوشحالو کې مونږه الله را جمع کړیو یو خوشحالي دې مسجد کې دا الله رب العزت د کتاب درشو
الحمدلله هغه الله انتهت ورسول ختم القرآن په موقع کې مسلمانان دعا غواړي الله رب العزت دعا قبلای دا ډیر بابرکت مجلس دی دا چې مواقع لا سړی ځي شیخ القرآن صاحب نور الله مرقده دا غي هغه مهنت سړی ته رایاد شي څومره اخلاص څومره جذبه څومره جدوجہد مجاهده وه ستاسی کے شیخ صاحب رحمت اللہ علیہ دنیا نا تشریف وړه 2024 دا غي هغه د تعلیم هغه سلسله شروع ده الله دا سلسله تر قیامت پوری الله دې جاری او ساری وساتي دې ټول درسونو ثواب الله غیر دی ورسای دا کله ډېر خوش قسمت کله د دې د تعاون په وجه باندې او یو کارونه د دې کلینا علم خوريږي د یو ملک د بل ملک طالبان دل ترازی هغه خپل ملکونو ته ځي د الله دین دنیا ته رسي زه په خپل په دې جماعت کې یو کال پاتې شوی خانه خبره ده اوس دا لوشي وې د پیژنه نه دې کلینا الله ډېر خیر رسول دی موږ دعا کوو چې الله دغه کله همیشه د دین باندې په مهنت باندې په خلوص باندې الله دې همیشه آباد لري خسته لري یو بل خوشحالي مو مسجد سره متصل یو کور اغسطه شوی دی او هغه مو د مسجد سره متصل کیږي په دنیا کې ناکار ځایونه د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم د وینا مطابق هغه بازارونه او خسته ځایونه هغه مساجد دي یوزمکا الله مسجد لپاره منتخب کړو هغه زمکا په نور زمکو باندې ډیر اوچاته ده نو یو کور مستقل خرسیږي او خلق اخلي د الله کور سره یو ځای کوي او خپل د غریبۍ موږ ټول غریبان یو موږ کې مالدار څوک نشته ما ته وختي صابر صاحب ما ته یو غریب سړی او خپل سرمایه کې 50,000 هغه صدقه ادا کړ زه ډېر خوشاله شوم دا ډېر لوی د سعادت د خوشحالۍ خبره ده الله رب العزت چا د مسجد توسیع کې خپل سرمایه لګولې ده حدیث کې راځي من بنا لله مسجدا
چې الله د پاره کور جوړ کړو د الله کور جوړ کړو مسجد جوړ کړو نو بن الله غلا کور په جنت کې جوړي ان کده کونتري د جالي برابر ځای ولې نه کچا یو روپۍ لګولې کله کونه لګولې عثمان رضی الله تعالی عنہ دا مسجد نبوي دا شي خراب ځایو نبی علیہ الصلوۃ والسلام آباد کړو شپږو میاشتو کې آباد شو زایدا شتمو د کجورو پاڼې په اچولې وې څنګه بس سفر جوړ شو نبی علیہ الصلوۃ والسلام په وخت کې کچا آبادی وا دوزل آباد شوی وا بیا ابوبکر رضی الله عنه په دور کې مو کچا آبادی وشوا عمر رضی الله تعالی عنہ د قبله د ډډه باندې لګي توصیه وکړو خلک ډیر شو د لیکلاول پکارو لیکلاو کړو عثمان رضی الله عنه چې دور راغی هغه جماعت ډیر کلاو کړو مخه نه او شار نه خینا اړول نه کلاو کړو او ډیر خسته جوړ کړو هندوستان نه یو لرګی دی چې هغه ته ساج ویل کیږي هندوستان نه هغه لرګی راوړو چت په واچو او چې ګټي ولا ګولې منقش او د دې خلکو په ارزه کې کاری دا ډول د جمعه جوړ نبی اسلام په وخت کې دا ورکوټو باندې جمعه تو کچا باندې و ادا د دومره لوی خرچو ته ګورو د دې څه مطلب دی عثمان رضی الله عنه د خپل جیب نه لګولې دي بیت المال نوم نه ټول خپل د جیب خرچه ده بیا هم د خلکو د خلیقو خلینو وای دي کې بس څه غږیږي به عثمان رضی الله عنه ما ذکر جمعه جوړ کړو کلاو مې کړو په خپل پیسو مې جوړ کړو دې لپاره مې جوړ کړو چې رسول اکرم صلی الله علیه وسلم ما اوریدلو چې په دنیا کې مسجد جوړ کړو الله رب العزت هغه شی د لکور جوړې په جنت کې نو ما خسته جوړ کړو کانه په ولا کولو لرګي د هندستان نه میراړو چت می داسې جوړ کړو یو د انسان وسې کنه زمونږ واس خو د ګټو د خټو د خوختو ټایل د زمونږ واس کېږي او د الله ډېر لوی واسه دی هغه داسې کورونه نه حدیث صحیح کې راځي یو خفته د سرو زرو ده د بل خفته د سپینو زرو ده دواړو یو ځای کول غواړي نو په مشکو باندې ده لینټر په ځای باندې مونږ کاڼې لګو او هغه مرغلولو باندې جوړي دنه بار اخکاری بار دنن اخکاری دا سلولوی منزلون الله جوړي نو یو بس د الله ده الله دې چا مهنت کړي کوشش کړي پیسې لګولې الله دې قبول کړي الله دې مزید توفیق ورکړي چې دا مسجد الله آباد کړي کلاو کړي په دې دوه خوشالو کې مونږه دلته راجم شو د قران کریم آخري درې سورتونه پاتې شو چې کوم ما تلاوت وکړو یو سورت پاغي کې سورت اخلاص ده امام رازی رحمت الله علیه شپږ نمونه ذکر کړي
او د هر نوم د پاره وجه تسمیه هم ذکر کوي گویا کې د قران کریم خاتمه جدا په سورۃ اخلاص باندې شوې او د قران کریم ابتدا جدا په سورۃ فاتحه باندې شوې دا دمر عظیم شان سورۃ ده سورۃ اخلاص چې رسول اکرم صلی الله علیه وسلم دی سورۃ مبارک فرمائے سلسل قرآن د قرآن درې مې صدا قرآن زمره برکتی کتاب دی سورہ زلزال نصف القرآن سورہ کافرون ربع القرآن سورہ اخلاص سلسل القرآن دا درې سورتونه په 3 منټو کې ویل کیږي دا گویا کی چې ټول قرآن وی 3 سورتونه ویل ټول قرآن ویل دي دا دومره برکتی کتاب دی خلق ثوابونه پسې ګرځي نو ثوابونه بوجي خو ټول قرآن کې دي ته کوم ځای کې ګرځي قرآن وای نو قرآن تلاوت کوا رسول اکرم صلی الله علیه وسلم صحابه د قرآن تلاوت کول یو صحابي نبی صلی الله علیه وسلم ته وایي سوره قرآن وا میاش کې یو سپاره وای چې میاش کې قرآن ختم شي دا ډېر لږ دی زه ډېر کولې شم بیا د صحابه عام معمولو د سوره فاتحه نه سورۃ مائده پوری په یو روز کې مائده نه سورۃ یونس پوری په دویم روز کې یونس نه بنی اسرائیل پوری دریم روز کې بنی اسرائیل نه سورۃ شعراء پوری څلورم روز کې او شعراء نه سورۃ صافات پوری پنځم روز کې صافات نه سورۃ قاف پوری شپږم او قاف نه اخر پوری او روز کې صحابه د قرآن ختم به او د دې تعبیر دا چې فمی بشوقین فمیم با شین واو قاف دا قرآن کریم کې تلاوت کوم کو ته پته لګي منزل لیکي منزل اول دویم او دریم او څلورم دا د صحابه د تلاوت طریقه وا روز کې قران کریم به ختم کړ تلاوت به کړ قران سره دومره مینا وا بعض صحابه د قران تلاوت د شکول فیل فاتحه تر سورۃ یونس پوری او یونس نا سورۃ لقمان پوری او لقمان نا تر اخره پوری 3 روز کې هغه به ختم د قران کول قران سره ډیره مینا و چې یو سپاره سړی وای نو میاش کې ختم د قران کیږي او 3 پاو وای او نو صالح روز کې ختم د قران کیږي پخانو بزرگانو نه د نارینه او د زنانو نه دا خبره ممتع نه د منقوله شوې چې سالوی خروزی با تیر شوی او مسلمان به ختم د قرآن بنه کړي دا ګور چته شوی نه او زمون خو کال په کال چا بلیدل نه چې قرآن به ختم کړي زمون دا مینا ده د صحابه دا مینا و فاتحه یونس پوری په یو روز کې وی یونس نه لقمان پوری په بل روز کې وی لقمان نه تر اخر پوری دریم روز باندې الله دې زمونږه قران سره مینه پیدا کړي د ټول نه برکتی کتاب خوندور کتاب چې یو حرف ویلو باندې الله لفظ نیکی ورکړي
نو دا مطلب نه دی چې الف لام میم یو حرف دی الف ځان لده لام ځان لده میم ځان لده الف لام میم بس لس کم سل نیکی تاسو ملاو شوي زهرانم چې د خلقو ته ثوابونو ګټو ثوابونو کو قران کې دي قران وای قران سره توجه وکړه نو قران خاتمه الله په دې صورت باندې کوي سلسل قران د قران درې مې سره یو حدیث کې داوم راځي چې لزلا سوره اخلاص وای الله اغله یو بنگله جوړای په جنت کې نو عمر رضی الله عنه بیا موږ ځان ډېری بنگلې جوړو نو رسول اکرم صلی الله علیه وسلم فرمایله د جنت زمکه ډېره قیمتي ده خو ډېره زیاته ده ډېره قیمتي ده حدیث کې راځي یو لیش زمکه د جنت دا ټول دنیا مافیا یو طرف ته کې یو غز زمکه د جنت هغه ګرانه ده او دا ارزانه ده پنځپیر زمکه بس ګرانه د جنت زمکه ډیره ګرانه ده دلته غوڅوک چې په برزي او لا ګرانيږي د اسمان بم ګرانيږي څومره چې په برزي وي ګرانه ده اسلام آباد زمکه بس ګرانه د جنت یو غز زمکه د ټول دنیا اسمان زمکه مافیا د غي قیمت نشي برابر وي خو زمکه ډیره زیاته ده د جنت زګه حدیث کې راځي آخري سړی چې د جهنم نوځي او جنت ته ځي الله دې موږ آخري کینا موږ دې الله جهنم نه کوي هغه آخري سړی چې الله فرمایلی د چا په زړه کې دوري دانه برابر ایمان وي بس جهنم کې م پرې دراو باسي یو سړی براو استې شي او آخري سړی دی او د مخ با جهنم طرف ته وي بیا دې ډېر مهنت کوي ننواتي کوي خدایا د جهنم دی بڑا سوزما مخو سوزو ډېر پریشان یم مهرباني وکړه زما د مخ د جهنم نه د جنت طرف ته زما د مخ راته وکي بیا خو نور څه نه غواړي بالکل شي نور نه دی پکار خو دی بڑا نه ډېر تنگ شوی لوزونه وو کې سوګندونه وو کې مخ به واړول شي او څو وخت به تیر شي خدای مالک دی جنت دی ورته خو ما کنه چې دن نسلی زبو ګورم پتا چې ما صلی الله علیه کړو سوګندونه دی کړو یا خدای زه بدبخت نشم کنه مهرباني وکړه هغه جنت ته برانځ دي شي نور بخښ نه غواړي یې نور مادیز نه غواړي څو وخت به تیر شي بیا به جړه شروع کی خدای ما دې جنت ته دنه کا زه ډیر بدبخت نشم او نو حدیث کې راځي هغه به جنت ته دن نشي په تمنا تارزو کا څومره جنت تعالی پکار دی دومره 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 هغه په ویلو ستړي شي بیا الله به ورتيات کې دومره وایا دومره وایا دومره وایا نو رضی الله عنه د ابو سعید خدری رضی الله عنه پر روایت کې راځي د اخري جهنم ته دومره سبب ورکړی شي لکه د دنیا برابر د ټول دنیا برابر ابو سعید خدری پر روایت کې راځي دا ټول دنیا نه د دې ټول دنیا لاس چند هغه اخري سړی ته ملاوي نو جنت زمکه ډیره زیاته ده پنځپیر زمکه کم ده ګرانه ده هغه ډیره ده الله ګرانه ده ډیره ده اخري سړی ته د دنیا مر لاس دومره حساب زمکه الله هغه اخري لور کوي او نو چاول چې زی داغه بسور انجامي
او د یو جنتی په بل جنتی باندې دومره فضیلت لري لکه یو دلته دی او بل بار اسمان کې دی دنیا غوروالي بسې په کورسۍ کې ناسي او الوی بنگله دی جوړه کړه دا څه غټواله دی الته فضیلت دومره ده چې هغه کته ناز دی بار اسمانونو ته سره رسیدلی د یو جنتی په بل جنتی باندې دومره فضیلت لري زما عزتمندو نفس د جنت د طلوع دا څه کمال خبره نه ده جنت کې د جنتیانو کې د علو او چتوالي مطالبه ده الله دې مونږه جنت کې نفس جنت ته نه بوزي او جنت کې د کوم اوچت مقامونه دی الله دې مونږ ته الته ورسي دا ثوابونه غټل دي لپاره ثواب دې لپاره خړې غټي چې زما الته ځای ډیر وی وطن ډیر وی او بنگلې ډیر وی نو یو لزل سورہ اخلاص وای نو الله ولا بنگله جوړي نو عمر وی بیا مونږ ځان لډيري بنگلي جوړو نو نبی اسلام د جنت عظمت غسل کنه دا ډیر دا خو غټون کې ډیر کم دي ډیر د فضیلت صورت د سورۃ اخلاص اولی با فضیلت نه چې په دې صورت کې الله رب العزت هغه مسأله الله ذکر کوي چې هغه مسألې د پاره الله رب العزت دا پیریان او انسانان الله پیدا کړی دي وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون دا پیریان انسانان الله دې لپاره نه پیدا کړی چې دې بزان لا کارخانه جوړي او دې بزان لا کورونه جوړي او دې ځان له فیکټري جوړي دې پر الله موږ نه پیدا کړی دا فیکټري او کارخانه دا بتبه شي دي اصل مقصد د پیدایش د جن او د انس هغه د الله عبادت دی او په دې صورت کې الله هغه مسأله ذکر کوي چې د کومه مسالې لپاره الله رب العزت دنیا ته په دې انسانانو کې غوړه نفوس قدسیه انبیاء علیهم السلام رسولان علیهم السلام الله را لګلی صد بار الله را لګلو وما ارسلنا من قبل من رسول الا نوحي اليه انه لا اله الا هو انبیاء علیہ السلام الله دې مسلې پر علیګلو هغه مسله توحید دی عقیده سمول دی بنیادی هغه څومره چې عقاید دي د رسالت دی ملائک منل دي انبیاء منل دي قیامت منل دي مزد او حج او زکات دا قبول دي لیکن توحید پکې نه وي هیڅ عقیده د الله په نسبت نه معتبر توحید پکې نه وي او نه هیڅ عمل الله په نسبت نه معتبر دا اهم مسله په دې صورت کې الله ذکر کوي هغه د الله وحدانیت قل هو الله احد وا پیغمبر شان د خبر ده الله احد الله دې یو الله یو دی یو غتم وی زومیم د الله یووالی سمانا ده الله الصمد الله صمد دی په هندستان کې شاه ولی الله رحمت الله علیه زمونږه د حدیث او د قران لوی مسند چې د شاه ولی الله صاحب رحمت الله علیه دا غزوی اول د قران کریم ترجمه شاه ولی الله صاحب رحمت الله علیه عجم کې اولنې سره دی شاه ولی الله صاحب رحمت الله علیه او د قران کریم ترجمه کړی و خو هغه وخت کې زمونږه هندستان ټول کې دفتری ژبه هغه فارسی و
فارسی کې د قران کریم ترجمه لیکلی و یعنی اول مترجم د قران کریم خپل جبه کې عجم په جبه کې هغه شاه ولی الله صاحب رحمت الله علیه بیا دا غزوی دی شاه عبد القادر رحمت الله علیه هغه د قران کریم ترجمه کړی دا په اردای کې دا حمایت الاسلام والا کمپنی چې دا ټول دا غي ترجمه شایع کوي دا غبل جیو شاه رفیع الدین رحمت الله علیه هغه د قران کریم آخري سپاره ترجمه کړی دا تفسیر لیکل دی او سوره بقره هم اوسه ترجمه کړی خو هغه کم ملاویږي نشاه عبد القادر رحمت الله علیه د قران کریم په اردای کې او سخت جبه ده ترجمه کړی ده الله الصمد اللہ निराधारा है निराधारा है यो عالم ترشید عطا الله شاه بخاری رحمت الله علیه هغه فرمایي چې زجیل کېوم او الته د قران کریم ترجمه و او د شاه عبد القادر صاحب رحمت الله علیه ترجمه ده او هغه الله صمد معنا کړی دا الله निराधारा है یازوی پدی پویدم نا دا निराधारा څه ته وایي پدی جیل کې یو سکومو پدی جیل کې هر څنګه خلک سکانو می پکې قاتلانو می پکې زنایانو می پکې او علما هم می پکې جیل کې رنګي خلک علماء فصعب جیل ته تللی دي بس وای د قرآن قانون غواړي بس نو مې کې خود دهشتګرد دی نو مې کې خود فسادي دی فسادي سپي بچیا ته فسادي ته دهشتګری علماء اصلاح لپاره دي پنځپیر دا کله شهادت کوي شیخ القرآن سے به اصلاح کړي دی کا فساد کړي دی شیخ القرآن سے به اصلاح کړي دی همیشه د پاره علماء حقا هغه د خلق اصلاح کوي یاغه څنګه وی ما ته پوښتنه کړو یې په دې پوي ګمنه چې دا निराधारा څه دی وای پیدا زمونږه د سنکرت جبه ده او ما سنکرت کې निराधारा څه دی وای بس निराधारा دي ته وای چې ټول مخلوق هغه ته محتاج وي او هیڅ چاته محتاج نه الله الصمد ټول مخلوق الله ته محتاج دي الله هیڅ چاته محتاج نه دی وهو يطعم ولا يطعم الله ارشاله ډوډۍ ور کوي امریکا نه ور کوي دا الله ور کوي امریکا نه هم الله دې خلق له روزي ورکول دا امریکا باندې نابود چې هم الله خلق ډوډۍ ور کوي الله دې زر نس نابود کې چې موږ ته خلاص شو الله الصمد وهو يطعم ولا يطعم الله داسې یو دی موږ هر وخت محتاج یو او الله هیڅ چاته محتاج نه دی موږ باندې لوګ راځي تند راځي موږ له خوب راځي جړه راځي او جوټه راځي وګي کیږو تګي کیږو نا جوړ کیږو او معشوم کیږي ځوانيږي بډاګي جوړيږي نا جوړيږي الله الصمد الله باندې هیڅ قسم بیماری ناراضي نه خزلاري نه زوی غواړي نه پلار غواړي الله ذات ذات دې بے نیاز ذات الله الصمد ما يسمد الیه فی الحوائج سمد غزاد ویل کیږي چې خلق په خپل تکلیفونو کې هغه ته جاړي پیغمبرانو جوړلی ایوب علیہ السلام الله بچیم ډیر ورکړو او مال الله ډیر ورکړو الله بچیم واغسته دو
او بیماری هم پیراله سخت بیماری وا الله ته جاړي ځکه سمد الله دی انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین امسنی الضر وانت ارحم الراحمین الله زنا جوړې ما ته ارحم الراحمین د دې شیطانم ستما ما پسې شوی الله ما جوړ کی ګور د الله د جوړولو عجیب طریقه ده دا نه ویلي چې فلانه ډاکټر لزا او فلانه حکیم لزا وی دا خپل اوچته کا ادا پوند دې زمګل را بخ کدا چې را بغ کړه نو د اوس منګه د بور کوو بو باسو هغه کې درې څلور ورځې لګي بس دا چې پوند ورکولو کا ته د ویخ نه وګرا وته وی پدې وبو لامبا دا وبوس کا هغه وبوس کړي هغه وبو باندې ولامبل الله جگ جوړ کړو انی مسن یذر وانت ارحم الراحمین انی مسن یذر وانت ارحم الراحمین درس کې شل قرآن سے وہ یو خبر کول ماته یاد ده یہ پدې میا والی کیو بډاو یہ منګه کوم ځای کې ول یو بډاو او ډاکټرانو هغه لا علاج کړو پیسا علاج نه کی کور کې پروتو ایو روز وی سار جمعه تر راغی حالانکه هغه کټ نه پاسې دی نو شو سار جمعه تر راغی خلق چاپر شو څنګه جوړ شوی ویش په ودر ما الله ته جوړا وکړو الله او ایوب جوړاون کیا ما جوړ کا ایوب جوړاون کیا ما جوړ کا او ما الله ته جوړل او پدې کې پدې بدن باندې لیک راحت ما محسوس کړو یکټ کې نه استم ان ما غنه زه خوب وینم ان لګه غول کې ګرځیدم او پدې کې بام وینم جمعه ترال الله داسې جوړ کړ انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین الله صمد الله صمد دی انبیاء جوړلې دي انبیاء د الله نه غواړي ته بدبخه پیغمبر نه غواړي ته کمغل نه تډیر بی خوفي الله صمد یونس علیہ السلام د کشتۍ کې سور دې ملګری ور سره دی وګدا واقعا دا هغه سنته وګرځول شو او مې راغله دې او یونس علیہ السلام د سره تیر کړي په خېړه کې هغه کته تیار ده مې خېړه ده د دریاب تیار ده د چپو تیار ده او یونس علیہ السلام الله توای لا اله الا انت سبحانك انی كنت من الظالمین لا اله الا انت سبحانك انی كنت من الظالمین الله حاجت روا سمد یواز ته او جړه او فریاد وکول او الله دا چې بار کړو او جسم ډیر نازک دی او د کدو ون الله پیدا کړی دی پاس به سورو کی چې دا بدن خراب نشي الله داسې جوړول کوي الله صمد انبیاء جوړلې دي پیغمبران الله ته جوړلې دي الله صمد شاه ولی الله صاحب رحمت الله علیه فرمای د یونس علیہ السلام په تیار کې الله ته جوړلې دي دریاب کې تیار ده مې خېړه کې تیار ده او د چپو کې تیار ده ویشوي تیارې کنه او کندول کېدا او لاس په هغه کې وا او دا سورۃ د آیت وایا 314 زل وایا نو وګورئ چې الله مشکلات څنګه حل کوي لا اله الا انت سبحانك انی كنت من الظالمین رسول اکرم صلی الله علیه وسلم موږ ته د غوښتو چلم خودلې وی چې الله نه غواړي یو 2 رکعات صلات حاجت وکړي او زمون غوښتلون سبل شانتي بارانو کا تب وای چې نوکر ته وای
سړی دا د غوښتو څه طریقه ده غوښتو نه مخکې د الله حمدونه وایا د الله ثنا وایا پر رسول اکرم صلی الله علیه وسلم باندې درود وایا بیا خپل حاجت الله توڑا نکا خدای باران وکړه دا غوښتو طریقه نه ده ټول عمر حرام به خوړلی کوناټي د حرام نه جوړ شوی حدیث کې راځي یو سپینګره دی الله د سپینو ډکو ډېر حیا ساتي او سپینګره دی لاسونه داسې ذکرې دي چغې او سوري وای الله الله خو دعا نه قبليږي ان استجاب له داغه دعا به کله قبليږي دا خوراکه حرامه ده جامه حرامه ده خوراکه جامه نه اوس کوناټي هم حرام دي وغه حرام دي سټونه حرام دي پیداتن حرامیان دي حرام خوري او دعا به کله خدای قبلي یو نوړی د حرام په خېټه کې صالح روز پر الله دعا نه قبلي خپل خوراکه صحیح کول پکار دي دا خېټه نه ده انسان چې مړ شي ټول نه اول خېټه خرابي دی وجنا سړی مړ دی او په مړه ګډه باندې دا نو موږ زر کوي دفن کوي اجدان شي ښخان شي ټول نه اول خېټه خرابي زما عزتمندو اول خېټه د حرام ساتنه ده چې خېټه ته حرام راځي نو دعا به کوم ځای کې قبليږي الله الا الا انت سبحانك الله صمد الله صمد دے زکریا علیہ السلام دے د عمر دی حد تر رسیدلې بالکل بډافه ده هډو کې کمزوري شوې دي او ویښته ټول سپین شوې دي او خزم داسې ده چې هغه د بچو دراړو نه ده خزه داسې ده او په خپل داسې ضعیف دی ربي هب لي من لدنك ذرية طيبة انك سميع الدعاء زکریا علیہ السلام دا هډو کې کمزوري بوډا دی او بیبي چې دا د بچو دراړو نه ده لیکن الله د رحمت نه نامد شوی نه دی او جړه الله ته کوي انبیاء علیهم السلام څوک په بیمارو باندې مبتلا شوي دي څوک په دریابونو کې دنه شوي دي او د چا په کور کې بچی نشته الله الصمد صمد دې ته وایي او هو یطعم ولا یطعم هر چاله ورکول الله کوي الله چاته محتاج نه دی الله الصمد لم یلد ولم یولد الله داسې ذات دی نه زوی لري نه پلار لري پلار د زوی نه مجبوره کیږي او خپل د پلار نیکو زمګه خرڅ کی او زوی میډیکل ته وځم ساينس وامه او زماته چاوي او په زوی باندې ساينس ویو او زمګه خرڅ کړه او ساينس وی ډاکټري جوړول او نو ډیګری ټولې حاصل شوې او په غزي باندې کینسر ولګي پلاروي چې تا خو راځه ډېر سخت ظلم وکړ تا خو زه تبا کړم او زی وي تاسو تبا کړم تا را باندې ساينسونه وی او زه روان قیامت ته بلته ما سره څه نشته ما څه عمل کړی دی ما ته تبا کړی که تاسو تبا کړ یې په کوم تعلیم کې لګیای کنه دغه هیڅ فائدہ نشته که کرنیلی کې د جرنیل وی د خځې غوږ نیولی او بس ګرځېدلی نه پلار پیژنې نه مور پیژنې کوم تعلیم پکارو هغه تعلیم تا په بچو باندې کړی نه دی کوم تعلیم باندې انسان جوړېده هغه تعلیم خو تا کړی نه زما شاګرد دی ډېر قابل ډاکټر دی ما هغه ته وی ته ځان لا کلینیک نه جوړی وی نه جوړم ما ویلي زما استاد دې په ورځ کې د یو مریض 2 لک روپۍ اخلي او ورځ کې د شپږ اپریشن یې کوي نو دا 12 لک روپۍ شوي
او ورسره د سرکاري تنخواه هم ځان نه ده او ورسره د لیبارټرۍ هم دي دوایان هم دي دا ځان لدی وی داغه مور وفات شو بیمار و اسپیټال ته راوسته شو هغه وفات شو ملازمانو ته وی دا دنه کوي چې دا وایم او زمانه و خرابېږي خپل کلینک ته کېناسته روپۍ راټولې کړي او مزدوران ته وی دا کټ را بهر کې چې جنازه وکړو نو یو علم کې یو کار کې قناعت نشته صبرېږي نه مړېږي نه هغه علم بس علم یا خو ځناورتوب دی بچی باندې هغه تعلیم وکړه چې هغه تعلیم سره 100 روپۍ وي شکر د الله تعالی را کړی الله ته جاړي هغه کې صبر او قناعت وي دینی علوم کې قناعت دی او صبر دی تا بچی ته هغه تعلیم ورکړي چې هغه چری موړ نشو ما ټیکدار موړ ماونه لیدل موړ انجینیر میونه لیدل موړ ډاکټر میونه لیدل تاسو لیدل نه موړ پایلټ میونه لیدل موړ وزیر اعظم میونه لیدل ټول وګی دي چې موږ راغلیو په دې بیت المال کې سنو و د شپې بچیا بیت المال کې سنو د څه سره راځي چې سنو په دا کندر خالی د نماز څوک وای راځه په دې کندر کې شپه وکړه انا زوم تل ته سنشته زسل شپه کوم د پاکستان په بیت المال کې سنشته خزانه خالی د وانه شپې بچیا خالی زیات وسوک نه زی سپکشته ده پکې نشته ده نه ده اشته ده هغه پاکستان دا چې موړ خزانه ده دا ټول اوږي او تیږي جرنیلان او کرنیلان او سیاسيان او حرامیان راغلي دي او خړلې دي او بیا هم پاکستان کې بیت المال کې شته ده دا داش موړ ملګری دا ټول خلق ماړ کړ دا چې موړ نه امریکا ده او نه جرمني ده نه جاپان ده دې ملک الله څلور موسمونه ور کړی دې ملک له الله معدنیات ور کړی دي تیل ور کړی دي ګیس ور کړی دي هر څه پکې شته ده خو موږ باندې حرامیان مسلط دي الله دې صحیح قیادت راولي حرامیان نه موږ الله وساتي موږ هیڅ چاته محتاج نه یو زمونږ ځوانان په عربو کې په امریکا او جرمني او جاپان ته سلزي هر څه دلته موجود دي خو زمونږ صحیح قیادت نشته صحیح قیادت هغه خلق وی چې هغه قرآن ویلي پاکي ګور کنه امارت اسلامي کې د ټول خلق شل زره تنخواه په تابلو کې ګرځي زمونږ وزیر اعظم سبا چې دې ځنه هغه زدجنو په هلیکاپټر کې ګرځي ستاسو پلار تیل لګي کړه زمونږ تیل لګي تا الله الصمد لم یلد ولم یولد پلار زوی نه مجبور کیږي او زوی هر وخت پلار ته محتاجي الله رب العزت نه چانه مجبور کیږي او نه چاته الله محتاج دی ولم یکن له کفوا احد د الله په ذات کې د الله په صفات کې هیڅ څوک برابر نشته قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد دا د توحید مسله ده استاذ دې کلینا توحید مسله ټول دنیا ته الله رسول دی نو قرآن په دې باندې الله ختم و شروع کولم په توحید سوره فاتحه باندې ختمولم په توحید نو چې خزانه ملاو شي بیا دې خزانه حفاظت وکړي نو دا دو سورتونه د عبد الله بن مسعود خوای دا د قرآن حصہ نه ده دا څه نه وای د قرآن حصہ ده خود مضامین ټول ختم شي دی اوس دعا ده خزانه رااله او د خزانه حفاظت وکړه دي مال ګټنه ګرانه نه ده دا مال ساتنه ګرانه ده چې تمالو ګټي بار ورشي او خځ ته حواله کی هغه روزانه په ثواب کې ګرځي او چې هغه دوبه نه راشي سړي شته کنيشته دي هغه په غم خاطر کې ټول ختم شي بیا ځه ټول عمر بځي او دلته لنګ روډ باندې ګرځي ټول ورځ لنګ روډ باندې ګرځي
کله ځان باندې باډي برابرې او کله ځان باندې پرتوک برابرې نه پری خو دې څه تا مال لا واغز د پیشو غاړي کې دی حواله کړ نه پیشو خدا غ ذکر کې نو وازګه د پیشو غاړي کې واجی هغه بتا ته ساتي حفاظت پکار دی نه حفاظت د پر الله د ذو سلطان علی کې په دې یو صورت کې د الله رب العزت یو صفات ذکر شوی دی مستعاذ به یو دی او مستعاذ منه سلور دی قل اعوذ برب الفلق وایا پناه غواړم الله پر رب د شلون کې سره اعوذ برب الفلق دو قسمه دعایی یو دعا ته وای جلب منفعت خیر الله نه غواړي خدای مال صحت راکړي مال راکړي بچی راکړي صحت راکړي الله زما حیا وساتي الله ما باندې پردي واچي دا دعا د جلب منفعت وي او دیم دعا د دفع مضرت وي او د الله معنا مضرتونه تکلیفونه الله لري کی او چې تکلیف لري شي او روسه بیا راحت ملو شي دا ډیر بهتري قل اعوذ برب الفلق او پیغمبره پناه غواړم پر رب د شلون کې هغه ذات چې شپې تیار شلې او رڼا راوړي الله زمونږه تیاری ختم کی الله زموږ ملک باندې الله رڼا راوړي دا جمهوریت دی او دا ماشاءالله دا فلانه دا ټول تیاری دي دا ټول حرامي توبونه دي الله دې په دې ملک باندې د قران خسته نظام الله راولي رڼا راولي الله دې تیاری ختم کی قل اعوذ برب الفلق فالق الحب والنوى الله غزاد دې چاډو کې وشلې دمر غوانه دې اغنا کجوره جوړه کی فالق الحب والنوى الله من باندې وچو به مراوله د قران درس شو الله دا درس بیا الله شروع کی بیا الله سره ورسای قل اعوذ برب الفلق او پیغمبره پناه غواړم پر رب د شلون کې من شر ما خلق شر د مخلوقاتنا الله د ټول د مخلوق د شر نه الله ما وساتي ومن شر غاسق اذا وقب او د شر د وسوسه تیاری نه چې کله خورشي حدیث کې راځي نبی اسلام فرمای اولنی ما خام شي خپل ماشومان ساروی کور ته دن نه کوي شیاطین ګرځي کور ته را دن نه کوي الله موږ د تیاری د شر نه الله وساتي ومن شر النفاثات في العقد او د شر د پکی وانتنه په غټو کې کوډه منتري کوي حسد او کینه لري الله داغه د شر نه موږ ساتي ومن شر حاسد اذا حسد او د شر د حسد کوم کې نه چې کله حسد کوي حسد ډیر ناکاره شر دی او په دې موږ ټول اخته د چا میغه په ډیر کوي دا ولي کوي لکه الله نه غواړي د الله هغه دې میغه را کړی د مالو خدای راکړي د فلاني رنگ داسې دی الله مال سره رنگ راکړي الله څخه د بچوم خزانه ده د پيو خزانه ده د عزتونو خزانه ده هیڅ شی د الله د خزانو پاتې نه دی برای راست د الله نه غواړي دا یو مستعذبی د سلور نه پناه غوښتل شو یو صفت در رب العزت سورۃ ناس کې درې صفاتونه د الله دي قل اعوذ برب الناس مالک الناس اله الناس او پیغمبره پناه غواړم پر رب د خلقو سره بادشاہ د خلقو حاجت روا د خلقو دا درې صفات ذکر کړي شیخ صاحب رحمت الله علیه مونږ ته فرمایله بس د انسان حالتونه درې دي ماشوموالی دا ماشوموالی کې زور پخپوي سړی کېږي نه من غواړم پرتوب دی نه خو من پکاري
ومن ځوانۍ ته راشي دا زور دې موټل راغلی زه دوبۍ ته لاړم ما وګټلې دا موټي الله شلې کړي بیا به زه وګټې وای الله مال راکړه الله مهرباني وکړه الله زمانه استلې کړو او دریم حالت د انسان د بډاوالي بیا څوک نه سهارا وړ نه خدمت له څوک نه قل اعوذ برب الناس ملک الناس اله الناس دا درې صفاتونه د الله ذکر کړه او مستعاذ منه یو د ډېر خطرناک دی من شر الوسواس الخناس د شر د وسوسه چې انکی د خناس نه زیو راځي او وسوسه اچي دومره رفتار دی چې حدیث کې راځي سار پاسې د خپل د پوزې د سوري خوینځي صفای کوي فإن شیطان یبیت فی خیشومه دی پوزې سرو کوم دا کار دی شپه تیرې دا پوزې سوري صفا کول غواړي باتروم ته ځي ناړولې خپل مخې کا سم روس داخل کا اعوذ بالله من الخبث والخبائث من الخبث والخبائث بسم الله اعوذ بالله من الخبث والخبائث دا ولي دنا باتروم کوم دی ناز د پوز سری کوم ناز دی د باتروم ته زی اعوذ بالله و پوز سره صفا او دومره رفتار تیز دی چې بانګ سره وای او نشپک درش ملا منډوالی چې بانګ ختم کینې بیا را خلاص شي اقامت شروع کینې بیا منډوي اقامت ختمي کینې بیا راځي تا فلانه ځکه دا چل کړو دا چل سړی موږ ګډوډ رفتار د حرامې دې دومره تیز دی وجنا د الله درې صفات او یو شر ډېر سخت دی موږ تخکاری نه دشمن دې افکاری نه چې دشمن او افکاری نه هغه ډېر خطرناکي رفتار دې دومره ډېر دی هغه وخت نه شروع شوی دی گمراه کول کې لګیا د ستړي نشو عمرم دومره وګو عمر خدای ورکړي او الی یوم الوقت المعلوم پته نشته چې کوم روز کې مري ضرورت دې دومره ډېر دی یا مخ کې د بدن خبره ده اوس د دین خبره ده د دین دشمنی ډېری دي مخه خبره ده دنیا وا اوس خبره ده دین ده قل اعوذ برب الناس ملک الناس اله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس هغه شیطان چې وسوسه چې پسونو د خلکو کې هر چاته وسوسه اچي نن ما نه چاته پوسو کړو څوک زنانه ده وی چې زموږ تو درېګ مالو خوب راځي چې موږ د نه نه خوي خېمه دا واست قصه ده چې موږ تو درېګ ما یو مالو خوب راځي زه وظیفه پکار ده ما اعوذ بالله من الخزاب دا هوايه او چې موږ راځي خدا دا شرامي شیطان د جو د زنانه موږ نه پرې او چې وی خېم چې موږ تو درېګ ما بس ما ودګي کله په رکوع کې ودای ما کله په قیام کې ودای داس خبيز در الذي يوسوس في صدور الناس من الجنه والناس د پیریانو نوي او د انسانانو نوي انسانانو باندې خو کله کله سړی زورور شي روسيان راغلیو او امریکایان راغلیو ملګری راغلیو طالبان ورته سوټي ونیول کنه دا چې وزغلول چې خپل وسله پری خود لاړ دا چې کونی بلا چرته چې وسله پری دی وزي امریکا و ډیر زورور دی نو زورور دی وسله کابل کې پری خو دا غي جازونو سره طالبانو لوبي کوي زنګوګان به چاچوري یره ډیر بی غیرت شه دا بی غیرت نه دومره یا امریکا به خپوشي امریکا به لکه امریکایانو نه توسله بیا هم یاري هغه طالبانو داغه نه خو سټي وېستې وسله پرې خو دا هغه ډالر پرې خو دي زرګونه ډالر په کابل کې دلته ډالر دومره ګران دي الته ډالر دومره ارزان دي نو دا ډالر خو قابلیت نه جوړي
هغه حرامیانو دلته پرې خو ځان سره وړې نه شو ټوپک او د سامانونو خبرې ده هغه ډالر هم ټول په کابل کې الته په کابل کې 100 روپۍ ډالر ملاوي او دلته 200 یا د کسو ده هغه ډیر شي حرامیانو پرې خو دي ځان سره وړې نشو دا چې بی غیرت قوم چې هغه ځان سره وسلم نشو وړې بیا هم ته دا غي نیریګاس دانه چې خپه نشي تا تجربه نه وکړې دا نږدې ملک دی صداقه نه سيريږي قل اعوذ برب الناس ملك الناس اله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنه والناس د پیریانو نوی او د انسانانو نه خو د انسانانو نه چې وی هغه سره جهاد کیږي جهاد سره مقابله وشي رسول اکرم صلی الله علیه وسلم لس کاله په مدینه منوره کې تیش جهاد کړي کوشش نه کړي کوشش نه کړي قتال کړي جهاد کوي کوشش کوي د سرخان خور کې ډوړې خو خره کوشش کوي دا جهاد نه کړي کوشش نه کړي قتال کړي لس کالو کې رسول اکرم صلی الله علیه وسلم ویش غزوات کې شریک شوی د پخپله او 250 سریه نبی اسلام ملګرو تشکیلونه کړی بیا رسول اکرم صلی الله علیه وسلم یو په مدینه کې ریاست قائم کړی او بیا بل په مکه مکرمه کې ریاست قائم کړی لس کالو کې بیا ابوبکر رضی الله عنه 2 کاله لګوخو یو ځل اعلان وکړ ای ګوره تاسو ورونه م بندوي مارکیټونه م بندوي دکانونه م بندوي کلو پرې دی زګورم اسلامی قانون غلغلانه منی کوي کنه منی کوي ټول مارکیټونو کلو پرې خو یو روپۍ شانو واغسته اسلامی قانون کې دا فائدہ ده بیا به ته زنجیرونه نه اچي او طالب نه اچي مارکیټ ته چوکیدار بنه ساتي کلو پرې دا د شاده پلار طاقت نږدې ملک یو دی کې افغانستان کې مریضان راغلي دي زرګون روپۍ ورسره دي او کټ کې ورسره علاج هم شوی دی او ورسره دغه پیسې هم پاتې شوې دي چا طاقت چې دغه نه پیسې اغستې ازمن په دې ریاست کې تبر روپۍ پرې دي کنه طالب وای یا تعالو د پاسه بل تعالی وای هر دکان ته یو وروي نه ورد پاسه بل وری غل راځي هغه دوړ ورونه ماته دا ولی اسلامی ریاست نه قائم شوی اسلامی ریاست قائم کول سره د ټول فسادونه به ختم شي اسلامی قیادت اسلامی ریاست کالجان نشرا اوسه څو قران نه دی خبر حدیث نه دی خبر اسلامی ریاست د علماء کار دی امناو کار دی دیندارو کار دی الله دې ملک قیادت صلح او لاسکی الله ورکی عجب دې ملک باندې الله رحم کی الحمدلله رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیهم غیر المغضوب علیهم ولا الضالین آمین دعا وکي الله رب العزت چا دلته قرآن کریم درس کړی او ختم اختتام در رسول الله داغي ټولو سعی مشکور او مقبول وګرځي الله د شاد دي مسجد لپاره کور غسل او پیسې لګولې دي الله داغي په مالونو کې خیر او برکتونه واچي الله زمونږه په دې پنځپیر کې همیشه پر او یا کالونه درس د قرآن کیږي الله دا کله همیشه پر آباد او سرخرو لري الله دې مونږه زمونږ ځوانان الکان زمونږه ځوان جنکای لوی فتنه ده بهایي فتنه ده الله دې بهایي فتنه نه الله وساتي زمونږه نارینه او زنانه ټول د مدینه منورې هواګانې داغي غلیباس باندې الله دې ملبوس کی الله زمونږه لپاره نصیب کی الله مونږ به شرمن نو ساتي الله د مونږ ټول حاجتونه الله پوره کی او کوم شيوخ مونږ ته قران خودلې سنت خودلې الله د هغه قبرونو منور وګرځي
وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله و صحبه اجمعین آمین.